الله الرحمن الرحیم. یو ملګری تاسو کړو چې یو سړی د قربانۍ په نیت سره ځان د لپاره یو څاروی واغستو یا یو چیلې واغسته. بیا دې سړی دا غور وکړو چې دا څاروی یا دا چیلې زموږ د لپاره کافي کیږي نه، دا به خرڅ کم او د دې په ځای به یو اعلی څاروی واخلم، یو ډیر قیمتي څاروی به واخلم یا یو ډیر قیمتي چیلې به واخلم چې زموږ د اهل او عیال د لپاره کافي شي. نو شرعاً د قربانۍ په څاروي کې داسې قسم تبدیلی جایز ده او که نه؟ دویم سوال دا دی، کو چرته یو رشته دار راپاسي او د دې انسان نه دکه څاروی اغستل غواړي چې زه به یې واخلم، هغه به ځان نه بل واخلي، نو شرعاً د یو رشته دار دپاره دغه د قربانۍ څاروی چې کوم هغه د قربانۍ په نیت اغستی دی اوس یې خرڅوي، نو شرعاً د دپاره دا اغستل جایز دی او که نه؟ فتاوى هندية كدي رجل اشترى شاة للأضحية وأوجبها بلسانه ثم اشترى أخرى جاز له بيع الأولى في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله، فإنه يتصدق بفضل ما بين القيمتين لأنه لما أوجب الأولى بلسانه فقد جعل مقدار مالية الأولى لله تعالى، فلا يكون له أن يستفضل لنفسه شيئا ولهذا يلزمه التصدق بالفضل. فقها فرمای کو چرته دا سړی صاحب نصاب وي او د نصاب په وجه د باندې قرباني واجب شوی وي، نو د چې کله څاروی واغستو یا چیلې واغسته او دا بیا د دې په ځای باندې بل اغستل غواړي او د اولنۍ خرڅول غواړي، شرعاً د دپاره داسې قسم تبدیلی جایز ده. نو اوس کو دا څاروی دا کمې چې اولنۍ اغستی دی او اوس یې خرڅول غواړي، نو کو دا بیا په خپل رشته دار باندې خرڅوي دام جایز دی، او که د رشته دارو نه علاوه بارې په منډۍ کې په چا باندې خرڅوي دا هم جایز دی. خو دومره خبره ده دا چې کله دویم څاروی اخلي نو دویم څاروی به په داسې قیمت باندې اخلي چې د اولني څاروي نه د هغې قیمت کم نه برابر وي یا د هغې نه زیات وي. مثلا اولنی څاروی دی اغستی دی په 1,00,000 روپۍ باندې، نو چې دویم څاروی دا اخلي نو کم از کم په 1,00,000 روپۍ به اخلي یا د دې نه په اضافه ریټ باندې به اخلي، د دې نه په کم باندې اغستل صحیح نه دي. اوس کو یو سړي اولنی څاروی په 1,00,000 روپۍ اغستی دی او دویم څاروی دته اتفاقاً په 80,000 د هغې نه ښه میلو شو، نو دا کمې 20,000 روپۍ چې کم دته نفع او اضافه پاتې شوه، فقها فرمایي چونکې دا خودو لله فی الله منلې وي، الله ته دپاره قربان کړی وی، نو دغه 20,000 روپۍ چې کومه نفع او اضافه پاتې ده دا به په فقراو باندې خامخا تقسیمي او واجب دی به د باندې په خپل استعمال کې د دغه 20,000 روپو یعنی د دغه نفع په خپل استعمال کې راوستل جایز نه دی. حال البته کو یو سړی صاحب نصاب نه غریب دی د باندې قرباني واجب نه ده، خو لیکن د قربانۍ په نیت سره یو څاروی واغستو چې چلو زه به پې قرباني وکړم، نو به دغې د قربانۍ په نیت سره یو څاروی چې کله یو غریب سړی واخلي نو د دغې څاروي قرباني په ده باندې اوس واجب شوه. اوس د ده دپاره خو دا غواړي چې زه به دا څاروی خرڅ کم بل به واخلم، نو د فقیر سړي دپاره چې صاحب نصاب نه دی او قرباني پې واجب نه ده، د دپاره د دغې معین حیوان څاروي ذبحه به د باندې واجب ده، د دپاره د قربانۍ دکه څاروی بل څاروي سره بدلول دا جایز نه دی او نه د دې خرڅول جایز دی. والسلام.